نو یو خو خپل مزاج د شریعت مطابق جوړول پکار دي. ډاکټر عبدالحی رحمت الله علی هغه فرمایل خپل مریدانو ته خپل مقتدیانو ته فرمایل به وي د دنیا کې چې څه کېږي که نه دا ټول زما د طبیعت او د مزاج مطابق کېږي. څه چې په دنیا کې څه معامله کېږي، که باران کېږي او که شینی او که یخني او که ګرمي که سخت او که قیسه چې څه معامله په دنیا کې کېږي دا ټول زما د طبیعت او د مزاج مطابق کېږي. خلک حیران شو، دا خو ډېره لویه دعوه ده چې څه کېږي ستا د طبیعت مطابق کېږي. چا تپوس وکړو حضرت وی څنګه هر څه ستا د طبیعت او د مزاج مطابق کېږي. هغه ورته وفرمیل وی ما خپل مزاج د شریعت مطابق جوړ کړی، بس ما خپل مزاج او خپل طبیعت د شریعت د قانون او د شریعت او د قرآن مطابق جوړ کړي. لہذا چې څه کېږي نو هغه الله کوي او زما د طبیعت په دغې باندې خوشحاله دی د شریعت مطابق. لہذا چې څه کېږي زما د طبیعت مطابق کېږي، لہذا زما ټوله زندګي خوشحاله ده، زه خو خوشحاله یم. نو یو خو خپل مزاج د شریعت مطابق جوړول غواړي چې زمونږ مزاج او زمونږ طبیعت نه د شریعت او د قرآن مطابق شي، نو زمونږ معاملې به ټیک شي. خو که چېرې زمونږ معامله هغه داسې وي چې زمونږ زړه څه غواړي دا زمونږ حق دی، زمونږ مزاج څه غواړي دا زمونږ شریعت دی، او زمونږ کومه مطالبه ده دا زمونږ شریعت دی، نو بس بیا موږ په جهالت کې پراته یو. بیا به دقه دنیا اخلو او قبر آخرت به هم بربادي. بلکې اول چې کوم موږ مطالبه او کوم حق غواړو نو د هغې تپوس پکار دی چې دا د شریعت مطابق ده او که نه ده. د شریعت مطابق ده که نه. هر یو سړی ګوره ظالم سړی چې دی که نه هغه ظلم کوي، هغه ځان په حق ګڼي. غل چې دی هغه غلا کوي، هغه ځان په حق ګڼي. یو سړی د بل سړی حق طلب کوي، وهانه کوي، هغه ځان په حق ګڼي. یو سړی رشوت اخلي، هغه رشوت ځان له حق ګڼي. هر یو سړی ناجایز څیز خپل حق ګڼي. نو چې کله خپل حق وګڼي نو هغه به شریعت ته څه تیار شي.